اوسنی حالات څه پریشان دي اخوا چې به د سهاري مونځ خلکو نه که قرآن شریف به یې راواغېسته او تلاوت به یې وکړو. اوس چې د سهار مونځ کې نه په منډه کور ته ځي تلاوت نه کوي، نو دا بدقسمتي ده چې دې تلاوت ولې نه کوي. که د سهار د اشراق مانځه پورې یو بنده مونځ کړی دی او د اشراق مانځه پورې کېناسته او د تلاوت وکړه، 2 رکعاته یې وکړله، نو عام ورځو کې یو عمره او یو حج ثواب یې وګټه، او په رمضان کې او یا عمرې او یا حجونه یې وکړله. د سهار مانځه نه پس دا ثواب څوک نه ګټي. خوب کوي بل څه کار خو نشته، خو خوب لځي خو دې ټول عمر کړی دی، په دې رمضان کې خو اشراق پورې کېنه او یا حجونه په ټول عمر کې بنده نشي کولی. لکه چې اویا کاله د چا عمر شي، 15 کاله خو د نابالغوالي زمانه د هغه وخت کې خو دې حج نه کوي، او چې د هغې نه پس بیا روزه هر کال دې حج لځي، نو اویا کاله عمر بیا کم دی. نو اویا حجونه تقریبا په عمر کې څوک کولی نشي. البته دا الله نه